لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم پارا 11 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د میراث مسله اجمالا ذکر شوه او په دې رکوع کې د میراث مسله تفصیلا ذکر کیږي. په زمانہ د جاهلیت کې د میراث 3 اسباب: یو رشتہ داری، دویم متبنا او دریم مغاهده او حلف. نسبن به هم میراث تقسیمیدو که چا بزان ته بچی په د بل بچی په زویوالی باندې نیولو یا لور به نیولې وه، هغې ته به هم په میراث کې حصه ملاوې ده، او که د چا سره به مغاهده کړې وه هغې ته به هم په میراث کې حصه ملاوې ده. بیا ابتدا د اسلام کې د میراث اسباب 2: اولنی هجرت او دویم نمبر مواخات. هجرت چې انسان به وکړو او ورورولي به چا سره قائم وه نو دوی ته به میراث ملاوېدو، لیکن دا بیا منسوخ شو په دې آیاتونو د میراث سره. د میراث اسباب بیا 3 شو: اول نسب، دویم نکاح او دریم ولا غلام والی. نسب بچو مور پلار وغیرہ ته د نسب په لحاظ سره میراث ملاوېدل. نکاح ښځې نه خاوند ته او خاوند نه ښځې ته میراث ملاوېدل. او ولا که یو غلام مړ شو څوک یې شته نو میراث پیدا مولا وړي. د دې آیاتونو شان نزول داسې دي: سعد بن ربیع رضی الله عنه دی چې کله د احد په غزا کې شهید شو، د دې بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوه او عرض وکړو: حضور، زما خاوند سعد په احد کې شهید شو، د هغه 2 لوریانې پاتې دي او د سعد مال د سعد ورور نیولې دي، منګ ته د سعد چې کوم میراث چې منګ له نه راکوي. او بچو د پاره سم نشته او بغیر د مال خو د دوی نکاحونه هم نه کیږي. الله پاک د آیاتون نازل کړل چې میراث کې د دوی حصہ ده، د لوریانو خپل حصہ ده، د ښځې خپل حصہ ده،
او د نور اولاد خپل حصہ ده. دا آیاتونه الله رب العالمین د دغه موقع په مناسبت سره نازل کړ. دا آیاتونه د میراث دي. اول اولاد متعلق د میراث ذکر دي چې رور تبا په نسبت د خويندو باندې دوه حصے ملاويږي، او که یو سړی وفات شو داغه نه دوه لوریان یا زیاتې وفات شوي د ټول مال دی تبا په دریو حصو کې دوه ثلثه ملاويږي. کچره مذکر نی کچره یو لور ته پاتې شولا د مړی نه هغه ته به د ټول مال نیمه ملاويږي. که د مړی اولاد وي نو مور پلار ته به سدس ملاويږي، او که د مړی اولاد نه وي او وارثان مور پلار شو نو مور ته به یو ثلث ملو شي او دوه ثلثه او پلار ته ملو شي. او که د مړی رونه خويندې وي نو په دا صورت کې به مور ته شپږم حصہ ملو شي او نور بقایا مال به دوی ته ملاويږي. او بل الله پاک فرمایي دا پس د وصیت د نفاذ نه او پس د قرض د ادا کولو نه انسان وفات شو د ټول اول به د قرض خلاص کفن د پن به وکړي شي، او د کفن د پن نه بعد به د قرض خلاص کړي شي، او د هغې نه بعد به د وصیت نافذ کړي شي، او د هغې نه بعد به د میراث بیا تقسیمیږي. بل الله پاک فرمایي چې تاسو په دې کې د انصاف نه کار واخلئ. تاسو ته هیڅ پته نه لګي چې پلاران او که بچي تاسو ته کم نږدې دي، فایده تاسو ته چا ډیره ده. بیا دویم آیت کې که چېرې تاسو کې خاوند وفات شو، ښځه وفات شي او خاوند پاتې شو او د ښځې بچي نشته، نو په داسې صورت کې د خاوند ته به نیمه ملاویږي. او که نه د ښځې بچي شته او خاوند پاتې شو نو د ټول مال څلورمه حصه به خاوند ته ملاویږي. او که خاوند وفات شو ښځه پاتې شو د خاوند بچی نشته نو ښځې ته به ربع ملاویږي. او که چېرې خاوند وفات شو او د بچی شته نو ښځې ته به د ټول مال سمن اتمه حصه ملاویږي. که یو سړی داسې وفات شو چې نه یې اصول شته نه یې فروع شته، مور پلار هم نشته، نیا نیکي هم نشته، بچین وسی کړ وسی هم نشته، په داسې صورت کې د ده نه به میراث وړي رونه خویندې، نو په دې کې به رور خور بیا برابر وي، هر واحد ته به د ټول مال شپږمه حصه میلو شي که چېرې یو کس وي. او که چېرې ډېر وي نو دوی به ټول شریکان شي په یو ثلث د مال کې. خو لکه دا په هغه صورت کې چې تاسو قرضونه د دې مړي خلاص کړئ او د دې مړي چې کوم وصیت دی هغه نافذ کړئ، د وصیت چې کومه حصه د هغه ورکړئ، او د هغې نه بعد تاسو میراث تقسیموئ، نو دا تاسو سره الله جل شانه د طرف نه حکم دی. بیا الله پاک فرمایي چې تاسو ته مې دا حدود نازل کړ، د دې حدودو پابندي وکړئ او د دې د نافرمانۍ او د تجاوز نه تاسو ځان وساتئ. چا چې د دې تجاوز وکړو هغې دپاره ذلت او عذاب دی، او چا چې د دې مطابقت وکړو او د دې تابعداري وکړه مخالفت یې ونه کړو د هغې دپاره کامیابي او جنت دی. نو الله جل شانه فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم، حکم کوي تاسو ته الله پاک په باره د اولاد ستاسو کې، للذکر د الک دپاره مثل حظ الانثیین، پشان د دوو حصو د دوو خویندو دي، د دوو جنکو دي. فإن کن نساء پس که چېرې وي دا زنانه فوق اثنتین زیاتی د دوو نه دوه یا زیاتی، فلهن ثلثا ما ترک، نو دی خویندو یا دی لوریانو ته به حصه ملاویږي دوه حصې په دریو کې. وإن كانت واحدة فلها النصف، او که چېرې وي دا لور یوه نو د دې دپاره د ټول مال نیمه ده او بقایا مور پلار ته ملو شي. ولأبویه لكل واحد منهما السدس، او د مور پلار د هر واحد د دوی دپاره به شپږمه حصه وي، مما ترک هغه میراث چې پرېښي دي مړي، ان ترک له ان کان له ولد که چېرې د دپاره اولاد وي. فإن لم یکن له ولد پس که چېرې نه وي د دې مړي دپاره اولاد، وورثه ابواه فلأمه الثلث، او وارثان شو د ده د میراث
ابواه مور پلار، نو د مور د پاره بیا ثلث ته او 2 ثلث بقایا د پلار دی. فإن كان له اخوة کچریوی د پاره د دې مړي د پاره، پس کچریوی د دې مړي د پاره رونه، فلأمي سدس پد د مور د پاره شپږم حصہ من بعد وصیت یوصي بها او دین، پس د نافذ کولو د وصیت یوصي چې دی مړي وصیت کړي بها پاغه باندې او دین یا پس زاده کول د قرض نه. آباؤکم پلاران ستاسو، ابناؤکم او زامن ستاسو، لا تدرون تاسو ته پتن لګي ایوم کم یو د دوی نه اقرب نږدې دی لکم تاسو نه فند پیدا لحاظ سره. فریضه من الله دا حساب مقرر د الله پاک د طرفنا. ان الله کان علیما حکیما بشک الله پاک دی زیات علم حکمت والا ذات. ولکم نصف ما ترک ازواجکم او استاسو د خاوندانو د پاره نیم د میراث چې پریخ استاسو بی بیانو. ان لم یکن لهن ولد کچرنوی د دې بی بیانو د پاره اولاد. فإن كان لهن ولد پس کچریوی د دې بی بیانو اولاد، فلکم الربع نستاسو د پاره سلورم حصہ ده مما دا میراثنا ترکنا چې دی پریخي وي من بعد وصیت پس د نافذ کولو د وصیتنا. یوصین بها چې دی بی بیانو وصیت کړي پاغه باندې او دین یا پس دا کولو د قرض نه. ولهن الربع او د دې بی بیانو د پاره سلورم حصہ د مال ده مما دا غسنه ترکتم چې تاسو خاوندانو پریخي وي. ان لم يكن لكم ولد کچنوی تاسو خاوندانو بچي. فإن كان لكم ولد پس کچریوی تاسو د خاوندانو بچي، فلهن الثمن نو بدی بی بیانو تاسو د پاره مما دا غسنه ترکتم چې تاسو پریخي وي من بعد وصیت. فلهن الثمن بدی بی بیان د پاره تم حصہ مما دا غمال نه ترکتم چې تاسو پریخي وي من بعد وصیت پس د نافذ کول وصیتنا. تو سون بیا او دین چې تاسو وصیت کوي پاغه باندې او دین یا پس د قرض نه. وان کان رجل کچریوی او سړی یورث چې دا غنه میراث وړي کلالتن او دی کلالوی، کلاله چې نه اصول نه فروع او امراتن یا یو زنانوی وله، یعنی کلاله دا زنانوی یا دا نارینه مذکر، وله اخو د پاره ورور وی او اختن یا یو خور وی مور شریکی. فلکل واحد منهم السدس پس هر واحد د دې دوړ د پاره بشپګه میسوي او نور بنور رشتہ داران ته ملاویږي. کچر نور څوک نه بقایا مال بدوی ته واپس بیا راځي. فین کان اکثر من ذالک پس کچریوی دا میراث ورن کې زیات د دیونا فهم شرکا فی الثلث بس دو ټول شریکان دی په یو ثلث کې من بعد وصیت پس د نافذ کولو د وصیتنا. یوصوا بها او دین چې وصیت شي پاغه باندې او دین یا پس دا کول قرضنا غیر مضار خدا وصیت به ضرری نوی دی کې به ضرر نوی. وصیت من الله دا حکم دی د الله پاک د طرفنا. والله علیم حکیم او الله پاک ذات علم حلیم بردبار ذات دی. تلک حدود الله دا حدود د الله پاک دی. ومن یطع الله ورسوله هغه څوک چې تابعداري وکړي د الله د پیغمبر داغه يدخله الله بداخل کی دی جنات داسې باغونو ته تجری من تحتها الانهار چې جاری به ویلاندې داغه د اونونه نهرونه خالدین فیها دی با همیشه په دې جنتونو کې. وذلك الفوز العظیم او دا کامیابی لویه ده. ومن یعص الله ورسوله او هر هغه څوک چې هغه نافرمانی کوي د الله او د پیغمبر داغه ويتعد حدوده او د تجاوز کی د حدود داغه يدخله نارا خالدا فيها داخل بک الله پاک دی نارن داس اورتا خالدا فيها جدی با مشی پدی جهنم کې وله عذاب مهین او د پاره به عذاب رسوا کون کې. واخر دعوانا الحمدلله.